أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إلى مخي آيات مباركة كده ذكر آداب ذكر شنو تاسو بذكر څنګه کوي الله تبارک و تعالی بسنګ طریقې سره یادوي. اوس په دې آیت مبارکه کې دا نورانی مخلوق چې فرشتي دي د ګناهونو نه پاکي د هغو د عبادت ذکر دی او د بندګۍ ذکر دی چې هغه نورانی مخلوق هغه ته نه د خوراک ضرورت شته، نه د سکاک ضرورت شته، نه د کاروبار ضرورت شته او نه د قضای حاجت ضرورت شته. د هغه باوجود هغه د الله بندگی کوي، د الله عبادت کوي او د الله تبارک وتعالى د بندګۍ او د عبادت نه اعراض نه کوي. لکه سورۃ التحریم کې راځي اتیشتمې سپارې کې لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله رب العزت د حکم نافرمانی نه کوي او چې کوم حکم ورته وشي هغه من او عن سره پوره کوي، هیڅ قسم کوتاهي او کمی پکې نه پرېږدي. د سترګې د رب عمر نافرمانی نه کوي او چې کوم حکم ورته وشي هغه پوره کوي. چې کله هغه نورانی مخلوق د الله بندگی او عبادت کوي، د الله ذکر کوي، د الله تسبیح بیانې، بیا خو ظاهره ده چې انسان د الله بندگی د الله عبادت کوي، د الله یادي چې د کوم د فرشتو والا صفات راشي. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. یقینا هغه کسان چې ستارب سره دي، یعنی د فرشتو عظمت او تکریم ته اشاره ده چې هغه معزز مخلوق، هغه مکرم مخلوق چې الله ته نږدې دي، لا يستكبرون عن عبادته، هغه باوجود د یو حد پوری طاقت او قوت لرلو تکبر نه کوي د الله د بندګۍ او د عبادت. هغه شرم نه محسوس کوي د الله په بندګۍ او عبادت کې، هغه ته عار نه ښکاري. ويسبحونه او د الله تسبیح بیانوي، وله یسجدون او الله ته سجده کوي، عبادت کوي د الله رب العزت، بندګۍ کوي، تسبیح بیانوي او سجدي لوي الله ته. فرشتو مختلف جماعتونه او مختلفو عباداتو کې مصروف دي. څوک په قیام کې دي، څوک په رکوع کې، څوک په سجدو کې، څوک په قعدې کې، څوک د بیت المعمور په طواف کې لګیا دي. د الله بندگی، ذکر او اذکار، الله تسبیح، الله رب العزت عبادت کوي. او کله چې الله تبارک وتعالى فرشتونه د انسان سره متعلق چې زه انسان پیدا کوم، فرشتونه رائے واغستله چې تاسو سره یا فرشتو یې ته ول انسان پیدا کړي، دغه په ځمکه کې خون ریزي کوي، فساد وکړي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. موږ ستاسو تسبیح بیانوو، کوم مقصود ذکر او اذکار وي، پاکي بیانول وي، نو د هغې دپاره خو مونږ کافي یو. مونږ هو عبادت هم کوو، تسبیح هم بیانو، بزرګي هم بیانو، تعریفونه هم ستا کوو. وله یسجدون او دو الله ته سجدې لګي. سجده په دوه قسمه باندې ده. یو ته سجده د عبادت ویل کېږي او دویم ته سجده د تعظیم ویل کېږي. سجده د عبادت چې عابد د معبود په مخ کې د عبادت په نیت باندې سجده لګي.
سجده د تعظیم چې یو سړی چاته د هغه د عظمت او د مقام د مرتبه لحاظ سره سجده لګوي. لکه بعضې خلق بادشاهانو ته سجدې لګوي، بعضې خلقو هغه به نیکانو خلقو ته سجدې لګولې، بعضې اوس هم لګوي. لیکن دا دواړه سجدې چې دي سجده د عبادت او سجده د تعظیم په دې امت کې غیر الله ته جایز نه ده. مخکې امتونو کې جایز وه سجده د تعظیم، مخکې امتونو کې جایز وه. لکه فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه، د یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله، دا سجده د تعظیم ده چې هغه یې لوی وګڼو، ځان نه اوچت وګڼو، سجده یې ورته ولګوله، د هغه اکرام یې وکړو، هغه عظمت طرف ته اشاره ده. خو دا په مخکې امتونو کې جایز و. دې امت کې نه سجده د تعظیم جایز ده او نه سجده د عبادت جایز ده غیر الله ته. یو صحابي راغی حضور صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ، اے د الله رسوله اعاجم خپل بادشاهانو ته سجدې لګوي، عجمیان خلک چې دي خپل بادشاهانو ته سجدې لګوي، او ته خو زمونږ دپاره زیات حقدار یې چې موږ تا ته سجده لګوو، ته خو د دواړو جهانو بادشاه یې. حضور صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته زما په مذهب کې غیر الله ته سجده لګول جایز وي، ما به ښځو ته حکم کړی و چې خپل خاوندانو ته سجدې لګوي. لیکن زما په مذهب کې غیر الله ته سجده لګول جایز نه دي، که هغه سجده د عبادت ته او که هغه سجده د تعظیم ده، یو هم جایز نه. بیا د سجدې مختلف صورتونه دي. یو صورت لکه سړی په مونځ کې سجدې کوي او د دې سجدې حکم دا دی چې دا فرض ده. یو سجده سهو ده، مونځ کې غلطي وشلله، یا یو واجب په ایره باندې پاتې شو، یا په یو فرض کې تاخیر وشو، سجده سهو ده، نو دا هم ضروري ده، دې نه بغیر بیا مونځ نشي کېږي. یو سجده د تلاوت ته، لکه دا آیت هم سجده د تلاوت سره تعلق لري. سجده د تلاوت چې ده دا واجب ده، ضروري ده چې چا د تلاوت آیات ولوستو او چا واورېد هغه باندې سجده واجب او ضروري ده. دغسې سجده د شکر هم ده چې یو سړی به طور شکر سجده ولګوي، یو نعمت میلاو شو دی په هغې باندې خوشحاله شو سجده یې ولګوله. خو بهتر دا ده چې شکرانې په طور باندې سړی 2 رکعته لمونځ ادا کړي، 2 رکعته صلات شکرانه دی ادا کړي. دا مختلف سجدې دي. په دې آیت کې چې کومه سجده ده دا سجده تلاوت. سجده د تلاوت چې ده دا واجب ده، او دا که د تلاوت ویلو لکه د قرآن د تلاوت کولو په وخت کې یا د اورېدو په وخت کې ونه کړله خو وروستو ساقطېږي، د ده نه معاف کېږي نه، دی به سجده خامخا کوي. که مونځ کې چېرته د سجدې آیت تلاوت کو نو دی د سجدې ته لاړ شي، سجده دې وکړي، یو سجده دا د ده دپاره سجده د تلاوت شته، بیا دې ودرېږي. که چېرته سجده د تلاوت دا د سجدې آیت په مونځ کې تلاوت کو او فوراً رکوع ته لاړ نو بیا هم د سجده وشلله. سجده ویل کېږي ټیټېدو ته، او رکوع او سجده لغوي اعتبار سره یو معنی لري، نو بیا هم سجده ادا شله. خو که چېرته په مونځ کې د سجدې آیت تلاوت کو او سجده یې ونه کړله او نه دې پسې فوراً رکوع ته لاړ نو د ده سجده ونه شله. اوس دا سجده د مونځ نه بار نشي کولی، دا سجده د ده نه پاتې شله، په دې ګناهګار شو، په دې باندې به دې استغفار وکړي. د مونځ نه بار سجدې تلاوت یې ولوستو یا یې واورېدو نو دا سجده په زندګۍ کې دله کول واجب دي او ضروري دي، دا په ده باندې لازم ده. د دې سجدې دپاره شرایط دا دي چې سړی پاک وي، بدن یې پاک دی، کپړې یې پاکې دي، ځای یې پاک دی، لکه مونځ دپاره شرایط دي. عورت یې پټ دی، قبلې طرف ته یې مخ کړ دی او نیت یې کړ دی. نیت تعلق د زړه سره دی. بعضې خلک هغه وایي د سجدې د تلاوت نیت څه دی په ژبه باندې چې زه نیت کوم، نو د ژبې دا نیت چې دی دا ضروري نه دی. د ژبې نیت چې دی دا مستحب هم نه دی، لکه فرض واجب او سنت خو پرېږدي ده،
دا مستحب هم نه دی خو که یو سړی د تسلی دپاره کوي نو ممانعات هم نشته دی خو د زړه دا نیت تعلق د زړه سره دی د په زړه کې دا اراده وکړه چې زه دا سجده ادا کوم نو بس د نیت وشو د خپل سجده ادا کړي دا شرایط دي د سجدې لپاره پاکه حالت کې وکړي دا د په حالت کې کپڑے هم پاکي وي بدن هم پاک وي زه هم پاک وي قبله طرف ته مخ کړي د تلاوت د سجدې طریقه کار داري چې دوه تکبیرات وي یو تکبیر سجدې ته دتلو یو سجدې نه د پاسېدو او د سجدې په حالت کې بده تسبیحات وي کله چې د سجدې ته ځي نو وګونو ته بلاسونه نوم دي نیت نشته دی چې دیبا دا تکبیر تحریمه وي او وګونو ته بلاسونه داسې نه ده بلکې صرف تکبیر به وي او سجدې ته بلاړ شي بیا د سجدې دوران کې چې 3 ځله تسبیحات وي 15 ځله وي 20 ځله وي 9 ځله تاک عادت کې د تسبیحات وي بیا به وي الله اکبر بیا به پاسي کې ناشته او که پاسي ده خو سلام اړول پکې نشته دی قاعده هم نشته دی سلام اړول هم نشته دی د سجدې تعلق د دوه تکبیراتو سره او تسبیحاتو سره دی چې یو تکبیر وي سجدې لاله د سجده شروع شو چې بل تکبیر وي سجده ختم شته په دې کې لاسونه غوګونو تړلو نشته دی او د نامې نه لاندې لاسونه اخودل تړلو نشته دی دغه سي د سجدې نه چې پاسي نو قاعده هم نشته دی سلام ګرځول وغیرہ دا هم نشته الله اکبر سبحان ربي الاعلى 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 الله اکبر پاسي بس دا د سجده وا دې طریقې سره د سجده ادا کړل که سړی په ناس ته باندې سجده کوي ناس ته او فورن سجدي ته لاړ تکبیر وي او بیا تکبیر وي پاسې ده نو دا سجده هم درسته بهتر خبره ده چې د ودرېږي او سجدي ته لاړ شي تکبیر وي او سجدي ته لاړ شي او بیا سجدي نه پاسي دا غوره او بهتر طریقه ده که زیاتې سجدي کوي نو د هر سجدي لپاره دوه تکبیرات وي او نور زیاتې سجدي هم په یو ځل باندې کولی شي نیت دیو کې او یو تکبیر دتلو یو د پاسېدو بیا دتلو بیا د پاسېدو او په درمیان کې سجدو کې د تسبیحات وي د سجده تلاوت چې کوم آیت ته د دې که په یو مجلس کې بار بار تلاوت وکړي نو دې سره یو سجده راځي یا په یو مجلس کې سړی بار بار واوري نو دې سره یو سجده راځي زیاتې نه خو په جدا جدا مجلسونو کې آیت دقه دی یو آیت دی خو جدا جدا مجالسو کې د آیت تلاوت کوي یا د آیت جدا جدا مجلسونو کې د واورېدو نو چې څومره ځله تلاوت کړ دی یا څومره ځله د آیت اورېدې دی دغومره ځله په باندې سجدي واجب دي او ضروري دي قرآن مجید کې 14 سجدي دي او دا 14 سجدي دي امام ابو حنیفه رحمه الله پولیس واجب دي بهتر دا ده چې سجده کله د آیت تلاوت شو یا واورېدو نو بس چې فارغ شي سجده دې خپل وکړي زیاته دي نه ساري اشاره کړل نو معاف کیږي د دنه نه سجده په هر صورت کې بعضي خلک داسې کوي چې قرآن اول نه اخره پورې اول او بیا سوار له سجدي وکړي دا هم درسته لیکن کېدای شي چې دا قرآن پوره دی ونه لولي د پوره نصیب نشي او د شپږ سجدي اته سجدي لس سجدي دا لوستي او د په دې انتظار کې دی چې زه مسوار له سجدي پوره کوم او په دې دوران کې د مړ شو دنیا نه لاړ نو د پسې نه باندې واجبات پاتې شي سو سجدي واجب وي هغه پاتې شي نو د دې الله رب عزت نه تاسو نو دا سجده چې کله د تلاوت کې یا ووري نو ورسره دا سجده کول پکار دي دا جمع کول نه دي پکار په بدل نه دي پکار ان الذين عند ربك بشك هغه کسان چې ستار رب سره دی لا استكبرون عن عبادته تکبر نکي د الله د عبادت او د بندګۍ نه ويسبحونه او دا تسبیح بیانې وله يسجدون او هغه د پر سجدي دا آیت د سجدي آیت ته لہذا په ټول باندې سجده واجب شته